بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 155 دی. قانون نمبر 81 دی. د محمود قوانین شروع دي او غالبا دا د محمود اخیری قانون دی. نن به موږ د آل انا آل حسنو یا د آل حسنو قانون وایو. د آل انا آل حسنو قانون. د دې قانون خلاصه دا ده چې کله حمزه وصلی یو حمزه وصلی وي یو حمزه قطعی وي. قطعی چې هغه لازمی حمزه وي او حمزه وصلی عارضی وي. مونږه عارضی راوړی وي چې کله د هغه ضرورت ختم شي بیا یې لرې کړو نو هغه ته حمزه وصلی وایي. مفتوح کله راځي؟ مفتوح چې دا حمزه وصلی دا به مفتوح کله وي نو دو حالاتو کې دا حمزه وصلی مفتوح وي. یو لفظ الله کې وګورئ په لفظ الله کې دا حمزه چې دی دا مفتوح دی، دا حمزه وصلی دی. ټیک شوه. دویم چې دی دویم کوم ځای کې حمزه وصلی مفتوح وي؟ کله چې د لام تعریف سره ولګي. ګورئ دا لام تعریف دی د سره به همیشه حمزه وصلی لګیږي. لکه مثلا الکتاب د معرفي دپاره چې کوم الف لام لګیږي نو هغه کې چې راکم الف په شروع کې وي دا الف نه وي، اصل کې دا حمزه وي. ګورئ الف او حمزه وپېژنو. الف وګورئ چې کله دا شکل دی که نه په ده باندې اوس زبر زیر پیش نشته، دا الف دی. ټیک شوه. اوس که په همدقه شانتې ما دا بل الف هم ولیکو که په ده ما زبر واچو که یا مې پې زیر واچو که یا مې پې پیش واچو یا مې پې جزم واچو دا په جزم شو، یا په دې الف باندې دو زبر شو یا په دو زیر شو یا په دو پیش شو نو د دې الف نه به دا حمزه جوړ شي. الف کله وي چې کله په ده باندې جزم یا حرکات نه وي. چې په دې الف باندې جزم یا حرکات راشي هغه هم حمزه وي او ګورئ دام حمزه دی. ټیک شو، دام حمزه دی. نو د حمزه دوه شکلونه دي، یو د الف په شکل کې وي او یو خپل اصلي شکل کې وي. ټیک شو. نو ګورئ اوس موږ ته دا وایي چې کله حمزه وصلی مفتوح وي نو ما خو تاسو ته وي په دوه حالاتو کې مفتوح وي حمزه وصلی، یا خو په لفظ الله په شروع کې چې کوم حمزه دی دا به حمزه وصلی دا به دغه وي مفتوح دی، او یو به د معرفي دپاره چې کوم الف لام لګېږي هغې کې چې را کوم الف وي دې ته حمزه وصلی وایي. دا حمزه وصلی دی. ټیک شوه. نو دا دوه حمزه وصلی دي. یو د لفظ الله په شروع کې حمزه وصلی مفتوح، حمزه وصلی مفتوح دی، او یو د لام تعریف والا کم حمزه چې دی نو هغه ته هم حمزه وصلی مفتوح دی. د دې نه علاوه چې مونږ کوم ځای کې حمزه وصلی لګو د لفظ الله نه علاوه او د لام تعریف نه د حمزه نه علاوه د دوه حمزه نه چې کوم ځای کې مونږ حمزه وصلی لګو کنه نو یا په هغه باندې زیری او یا په پیشي. حمزه وصلی د دې مفتوح په کله وي چې کله د لفظ الله په شروع کې وي او کله د لام تعریف سره کوم حمزه وي. دا دوه به حمزه وصلی همیشه دپاره دا به مفتوح وي، همیشه به مفتوح وي. د دې نه علاوه چې موږ د امر صیغو سره کوم حمزه لګو نو یا به هغه زیر والا لګو یا به پیش والا لګو. بس حمزه مفتوح به حمزه وصلی به یا مکسور لګیږي یا به حمزه وصلی مضموم لګیږي. حمزه وصلی مفتوح په کله وي چې کله د لفظ الله په شروع کې وي یا چې کله د لام تعریف سره کوم حمزه وي. بس دا دوه ځایونو کې به حمزه وصلی مفتوح وي، د دې نه علاوه هر ځای کې به یا مکسور وي یا به مضموم وي. امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي وئ. نو کله چې حمزه وصلی مفتوح وي او د دې حمزه وصلی مفتوح نه مخکې بل حمزه وي خو هغه حمزه استفهامیه وي. استفهامیه معنی د سوال لپاره استعمال شوی وي. ګورئ یو حمزه وصلی دی او دا ګورئ مونږ سره اول حمزه وصلی مفتوح او د دې حمزه وصلی نه مخکې مونږ حمزه وصلی استفهامیه ولګو. حمزه استفهامیه مولګو. حمزه وصلی استفهامیه نه بلکې حمزه استفهامیه مولګو. نو د دې حمزه وصلی نه مخکې حمزه استفهامیه راغی نو د دې حمزه وصلی نه الف جوړول واجب دی. نو چې کله مونږ د دې حمزه وصلی نه مخکې حمزه استفهامیه راشي نو د دې حمزه وصلی نه به الف جوړ کړو او بیا التقای ساکنین په خپل حال پرېښودل. تاسو به ورسره دا په خپل حال پرېښودل، دا حال به ورسره تاسو لیکئ. پرېښودل واجب دي. لکه ګورئ
دا اوس وګوره دا شروع کې حمزه استفهامیه دی د دنه وروسته د ال د لام تعریف او حمزه چې راغی ما تاسو ته دلته کې ولیکو دا دی د الکتاب چې رقم حمزه دی دا حمزه مفتوح راغی حمزه مفتوح استفهامیه دی دغه دی حمزه وصلی مفتوح دی دا الان د پاسل کې الان نو دا اول حمزه پکې دا استفهامیه راغی او دا دویم حمزه چې دا حمزه وصلی مفتوح دی نو اوس د حمزه وصلی مفتوح نه الف جوړول د دې حمزه وصلی مفتوح نه الف جوړول واجب دي یعنی مطلب دا دی حمزه وصلی دا حرکت چې دا به موږ ختم کو نو ګورئ دا دې چې موږ ختم کو حمزه وصلی نه موږ الف جوړ کو حمزه وصلی دا یو موږ ته دلته کې دا الف جوړ کو دام ته ځکه جوړ کو چې د دنه مخ کې دا حمزه استفهامیه راغی حمزه استفهامیه راغی نو د حمزه استفهامیه د وجه نه د حمزه وصلی مفتوح حرکت ختم شو خو شکل نه ختمېږي شکل به په خپل حال پاتې وي نو ګورئ بیا موږ سره یو الف ساکن راغی او یو ور سره دا لام ساکن راغی نو التقای ساکنین شو دو ساکن یو ځای شو دا په خپل حال پریدو عمده قشانت به پریدو نو دا بیا مونږ وایو دا الف د زبر نه وروسته چې کله الف راشي کنه نو دغه ته مونږ دغه زبر ته مونږ دغه الف ته بیا مونږ الف مده وایو نو الف مده د یو الف عمر وګدیږي نو دا بیا مونږ وایو ال انا نو ګوره هغه بیا داسې لیکل کیږي انا دا حمزه باندې وکړه زبر واچو انا امید دې پدې وخت تاسو پوه شئ بل ګورئ الحسن دا اصل کې الحسن نو د دې نه مخکې بیا حمزه استفهامیه راغی نو دا الف پدې د لام تعریف سره کوم حمزه دی کنه نو دې ته حمزه وصلی استفهامیه وای حمزه وصلی نه حمزه وصلی مفتوح وای حمزه وصلی مفتوح د دې حمزه وصلی مفتوح نه مخکې حمزه استفهامیه راغی حمزه استفهامیه راغی دی حمزه استفهامیه د حمزه وصلی مفتوح نه حرکت ختم کو نو دا دلته کې حرکت ختم کو دی حمزه وصلی د الف حرکت ختم کو نو دا د الف په شکل کې پاتې شو نو دا به اوس موږ سره دا حمزه استفهامیه چې دا به موږ سره وګدیږي په دا به موږ مد کو ځکه چې دلته ور سره الف مد راغی نو دا بیا موږ وایو اوس دوا ساکن حروف یو ځای شو یو د الف ساکن دی او یو د حسنو سره چې کوم د لام دی نو دا دوا ساکن یو ځای شو یو الف ساکن یو لام ساکن نو دې ته التقاء ساکنین وای کله چې دوا ساکن یو ځای راشي کنه دې ته التقاء ساکنین وای نو دا به په دې خپل حال پرې دی د التقاء ساکنین په خپل حال پرې خودل واجب دی ٹھیک شو د حمزه وصلی مفتوح نه چې مخکې حمزه استفهامیه ولګي نو حمزه وصلی مفتوح نه به الف جوړ کې الف جوړول واجب دي او بیا الف او چې کوم حرف ساکن پاتې شي نو دو ساکن یو ځای شو نو دې التقاء ساکنین وین د التقاء ساکنین په خپل حال پر خودل واجب دي ٹھیک شو نو دا اصل کې موږ سره الحسن نو دا به اوس موږ سره الحسن وایو دا څه بګور موږ سره دا الحسن دا حمزه مد راغی مد مطلب دا چې د حمزه باندې د حمزه اول استفهامیه حمزه دی او بیا ور سره دویم حمزه وصلی مفتوحه دی نو بیا مونږه د حمزه استفهامیه د وجه نه حمزه وصلی مفتوحه چې دغه حرکت ختم کو نو بیا به مونږه دا وایو الحسن ویل واجب دی الحسن ویل واجب دی خود د دې قانون لپاره دوه شرطونه لازمي دي د دې قانون لپاره دوه لازمي یا دوه ضروری شرطونه دي اول شرط چې دا حمزه وصلی نه ادا دی چې د حمزه وصلی نه به مخکې حمزه استفهامیه وي د حمزه وصلی نه به مخکې حمزه استفهامیه وي بیا پکې دا قانون جاری کیږي که حمزه استفهامیه د بل یو حمزه نه مخکې ولګي نو بیا پکې قانون نه جاری کیږي لکه ګورئ انذرتهم کې دا کوم حمزه دی کنه دا دویم حمزه نو دا استفهامیه نه دی بلکې دا د صيغه دا دغه نه دی دا حمزه وصلی مفتوح نه دی دا حمزه چې دی دا حمزه قطعی دی قطعی معنی چې دا د صيغه خپل لازمی حمزه دی دا حمزه وصلی نه دی نو د دنه مخکې دلته حمزه استفهامیه ولګیدو انذرتهم نو دی حمزه استفهامیه چې دی دا په دې حمزه کې بس ځکه کار نه کوي چې دا دویم حمزه قطعی دی لازمی حمزه دی دا د صيغه خپل دغه دی حمزه دی ٹھیک شو دا استفهامیه دا دغه نه دی دا حمزه وصلی نه دی دا حمزه قطعی دی نو په حمزه قطعی چې کله شروع کې حمزه استفهامیه ولګي نو دا حمزه استفهامیه د حمزه قطعی سم نشي کولی بلکې حمزه استفهامیه حمزه وصلی چې د هغه نه الف جوړی
ٹھیک شو اوس ګوره جاء الحسن نو جاء کی چې رقم حمزه دی کنه دا یو حمزه دا د جاء خپل حمزه دی او الحسن کې دا الف ته نو صرف د دې الف نه د حمزه قطعي حرکت ختم کو دا اوس مونږه داسې نشو ویلې جاء الحسن نشو ویلې بلکې دا الف په شکل کې پاتې شو نو دلته کې دا حمزه استفهامیه نه دی د جاء دا د جاء صيغه خپل حمزه دی ٹھیک شو او الحسن کې د الف دا حرکت ځکه ختم شو چې مخکې ته متحرک حمزه راغلی دی متحرک حرف راغلی دی نو د الف هغه حرکت ختم کړی دی ٹھیک شو یو شرط خدا شو دویم شرط دا دی چې د حمزه وصلی دا حمزه وصلی مفتوح نه مفتوح چې دا حمزه وصلی به مفتوح وي نو حمزه وصلی مفتوح نه مخکې به حمزه استفهامیه راځي احترازي مثال اکتسب نو ګورئ اکتسب په دې کې دا حمزه استفهامیه دی دا دویم حمزه وصلی دی خدا چې دی دا مکسور دی او قانون موږ نه حمزه وصلی مفتوح غواړي دلته موږ سره حمزه وصلی شته خدا مکسور دی نو قانون د مرضی مطابق نه دی د قانون خلاف دی نو دې کې قانون نه لګيږي اوس د تاسو پوهه کم ګورئ دا اصل کې حمزه استفهامیه دی دینه پس بیا الان دی الان نو دا موږ سره دی الان نو دا اول را سره استفهامیه دی دا اول استفهامیه دی اول حمزه موږ سره استفهامیه دی او دا دویم حمزه چې را سره فتحي والا دی نو دا حمزه وصلی مفتوح دی حمزه وصلی مفتوح دی دا حمزه وصلی مفتوح دی ٹھیک شو نو اوس چې کله د حمزه وصلی مفتوح نه مخکې حمزه استفهامیه راشي کنه نو د حمزه وصلی حرکت ختم کی نو دا به موږ سره د الان نه پاتې شي ګورئ او لام به په خپل ځای راشي وګورئ یو ساکن دا دی دا الف موږ سره ساکن پاتې شو د حرکت موږ ختم کو او یو را سره ساکن دغه پاتې شو دا لام دی نو التقاء ساکنین رااله نو انا نو دا حمزه چې دی دا موږ سره حمزه وصلی مفتوح د حرکت د حمزه استفهامیه د وجه ختم شو نو دا موږ سره انا پاتې شو خدا لیکل کېږي داسې ګورئ ورته انا نه دا ساکن دی انا ٹھیک شو دا لیکل کېږي موږ سره داسې اوس دویم حرکت دویم لفظ دی الحسن نو ګورئ اول موږ سره حمزه استفهامیه دی حمزه استفهامیه دا اول شروع کې موږ سره استفهامیه دی او دا دویم حمزه موږ سره حمزه وصلی مفتوح دی حمزه وصلی مفتوح ٹھیک شو حمزه وصلی مفتوح ته نو ګورئ د حمزه استفهامیه نه به د حمزه استفهامیه د وجه نه به موږ سره د حمزه وصلی مفتوح چې دی د حرکت برا سره ختم شي ٹھیک شو د نه به الف جوړ شي نو د حمزه وصلی مفتوح نه الف جوړول یعنی د حرکت به چې ختم کړي دا موږ سره الف شو چې حرکت پیرا شي بیا حمزه شي نو دلته کې د حرکت ختم شو نو موږ سره د حمزه وصلی مفتوح الف شو نو د حمزه وصلی نه مخکې د حمزه وصلی مفتوح نه مخکې چې حمزه استفهامیه راشي د حمزه وصلی نه الف جوړول واجب دي بیا د الف هم ساکن پاتې شو او لام هم ساکن دي نو دا دوه التقاء ساکنین په خپل حال پر خودرم واجب دي نو دا موږ سره ال لیکنه نو اوس په د حمزه استفهامیه د وجه نه دا حمزه وصلی نه الف جوړ شي نو دا به موږ سره شي داسې بشي الف را سره پاتې شو د الف جوړ شو د حمزه وصلی مفتوح نه او دا لام به خپل ځای باندې راشي ٹھیک شو او حسن به ور سره ولیکو حسنو نو ګورئ دا موږ سره داسې شو الحسنو خو لیکل کېږي بیا داسې ګورئ الحسنو ویل کېږي او لیکل کېږي بیا داسې ها الحسنو نو دا اصل کې الحسنو ٹھیک شو نو بیا د حمزه وصلی مفتوح حرکت یعنی د حمزه وصلی نه الف د استفهامیه د وجه نه جوړ شو
د دې استفهامیه د وجې نه جوړ شو او دا لام ساکن په خپل ځای باندې دی نو بیا الف هم ساکن او لام هم ساکن التقاء ساکنین رااله التقاء ساکنین رااله ٹھیک شو نو التقاء ساکنین اوس رااله د الف او د لام په منځ کې یا الف هم ساکن دی لام هم ساکن دی نو دا التقاء ساکنین په خپل حال پر خودلم واجب دي او د الف د حمزه وصلی مفتوح چې د دنه الف جوړول واجب دي ٹھیک شو نو امید ده تاسو په دې قانون باندې د آل انا او د آل حسنو قانون باندې تاسو پوه شوي که څوک پرې پوه نه وي نو بیا ما نه په کمنټ کې تاسو کولی شئ نو دا زمونږ د محموز اخیرنی قانون دې نه پس په انشاءالله مونږ د مضاعف قانون شروع کوو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام